د هر قسم حاجت پوره کېدو دپاره د الله پاک یو صفتي نوم دی یا لطیفو. دا وظیفه چې د ماسوتن د مانځه نه بعد وشي نو د انسانانو چې څومره حاجتونه دي، د انسان چې څومره ضروریات دي، دا ټول حاجتونه، دا ټول ضروریات الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې دا پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به خوند او مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله، آباد او تر و تازه ساته. نن چې کوم زمونږ وظیفه ده دا د الله پاک یو مبارک نوم دی. د الله پاک په صفتي نومونو کې یو نوم دی او دا نوم د الله پاک یا لطیفو دی. د یا لطیفو ډیر زیات فواید دی او د یا لطیفو ډیر زیات خاصیت دی. نو فرمایي چې یو سړی د یا لطیفو دا وظیفه د کم مقصد دپاره موکړي نو الله پاک په د انسان دا ټول مقصدونه او دغه رنګې دا ټول حاجات دا به پوره کوي. زمونږ هغه ورونه او زمونږ هغه خویندې که د هغوی خپل کور نه وي نو که د هغې دپاره د یا لطیفو وظیفه دا وکړی شي، الله پاک به له ښکلی مزیدار اغلا کور ورکړي. د چا که د نوکرۍ مسله وي یا دغه رنګې د چا د کاروبار مسله وي نو که د نوکرۍ دپاره دا وظیفه وکړی شي نو بلکل د هغې دپاره پاورفل وظیفه ده. الله پاک به په ښکلي ځای کې نوکري دا ورکړي. دغه رنګې د کاروبار دپاره وکړی شي. بعضې وخت کې موږ پیسې ولګو خو لیکن داسې چور ملګري موږ باندې راپېښ شي چې د هغوی د وجې موږ کاروبار دا مخکې به ونه ځو. نو که دا وظیفه کوې نو انشاءالله العزیز ستا ملګري او ستا چې کوم پارټنران دي، کوم شراکتدار دي، دا به الله پاک دیانتداره هیجوي او دغه رنګې دا کسان به خپل منځ کې د یو بل سره ډېر زیات خیرخوا وي او ستاسو کاروبار دا په مخ په ترقۍ باندې روان وي. نو د یا لطیفو ډېر زیات خاصیت دی. که څوک د رشتې دپاره د یا لطیف وظیفه وکړي الله پاک به داسې بهترین ځای کې رشته ورکړي چې دی پرې خوشحاله وي. دومره بهترین ځای کې که چېرته مسله د جینۍ وي نو که هغوی دا وظیفه وکړي، که د جینۍ مور دا وظیفه کوي، که د هغې وروره کوي، که جینۍ به خپله کوي، که بله خوره کوي، که په خپله دا وظیفه کوي نو بلکل محترمه بلکل اثر به کوي. او که دغه رنګې هلک دا وظیفه په خپله کوي یا د هلک مور دا وظیفه د هلک دپاره کوي نو بلکل محترمو دا به ډېره زیاته پاورفل اثر به دا کوي. دغه رنګې د یا لطیفو سره یو آیت بل هم دی. نو د هغې طریقه زه تاسو ته ښیم. نو د وظیفې ترتیب به دا وي چې کله موږ د ماسخوتنې لمونځ وکړو نو د ماسخوتن د مانځه نه بعد به په خپل ځای باندې کښېنو او 16,641 پیرې به یا لطیف ووایو. خو د هغې ترتیب به دا وي چې کله موږ 129 پیرې یا لطیف ووایو، 100 پیرې یا لطیف موږ ووایو نو بیا به د هغې نه بعد د آیات ووایو لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. دا به یو پیر ووایو. چې کله موږ دا وظیفه کوو نو داسې تسبیح پکار دی چې په هغې کې 129 دانې وي، 100 دانې پکې وي. نو چې کله موږ یو پیره دغه تسبیح واړو نو که تاسو خیال وکړئ یا لطیف به 129 پیرې برابر شي او دلته کې دا بل کوم آیت دی لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. دا به یو پیره شي. نو دغه رنګې چې د آیات به موږ برابرو 129 پیرې نو که تاسو خیال وکړئ چې کله 129 پیرې موږ یا لطیف ووایو بیا د هغې نه بعد دا آیت به یو پیرې ووایو نو چې کله دا یو آیت 129 پیرې دا برابر شي نو په خپله به یا لطیف هلته کې 16,641 پیرې برابر شي. ځکه چې 129 له په 129 کې ضرب ورکړه نو 16,641 پیرې داسې راځي. نو خلاصه دا شوله چې کله موږ یا لطیفو 129 پیرې ووایو نو بیا به د هغې نه بعد یو پیره د آیات وایو، بیا موږ 129 پیرې یا لطیف وایو، بیا به د آیات یو پیره وایو. بیا چې د هغې نه بعد ستا څومره ضرورت وي، ستا څومره مسایل وي هغه الله پاک ته پیش کړه. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې مسلې د ختمې کړي. د الله پاک نه امید ساتم چې الله پاک دې زموږ او ستاسو ټولې مسلې د ختمې کړي
او ښکلې مزیدار زندگی د الله پاک راولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.